بسم الله الرحمن الرحيم. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. مخی باب داو چې د علم په باب کې حیا ندی کول پکار، یعنی د یو مسئلے حاجت پیښ شي نو باید چې سړی د حیا په بنیاد باندې هغه سوال پرېږدي. دلته کې د باب مقصد دا دی چې کله د بعضې سړي سره رشته داسې وي چې حیا مانع کېږي. مثلا د پلار او د زوی رشته، نو په دې کې بعضې څیزونه داسې شته دی چې هغه بچی د پلار نه تپوس نشي کولی. دارنګې د سخر او د داماد داسې رشته ده چې بعضې څیزونه زوم د خپل سخر نه تپوس نشي کولی. دا حیا خوده بېشک د مشر سړي احترام په بنیاد باندې حیا کول دا خو د ایمان علامت دی. خو چې کله د پوهې ضرورت دی نو باید چې پوهه دې وکړی شي، سوال دې متپوسلی شي، خو د بل چا په ذریعه باندې. دلته صورت حال هم دک دی. 51 باب دے، حدیث نمبر 132. من استحیا فامر غیره بالسؤال. یو سړی د حیا په بنیاد تپوس نشي کولی، ځکه چې مقابل د چا چې تپوس کولی شي نه یا پلار دی یا سخر دی. نو دې کې تا ته هم چل ښیي چې دومره حدونه مه پاند کوه. بعضې خبرې خلک خپل پلار نه تپوس نشي کولی، خو چې کله علمي خبره ده د جون ضرورت دی نو د بل چا په خولې تپوس وکړه. حدثنا مسدد حدیث بیان نہیں، اغوی مکت حدیث بیان کرو عبداللہ بن داود، اغد عمشنا اغد منذر الثورین اغد محمد بن حنفینا اغد سیدنا علی رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترزوی دے. اہل سنت پر جماعت چکل عدد تذکرہ کئی نو کرم اللہ وجہہ ورسر ہوئی، اور دے وجہ دعوا چے دا چکم منون کیو پاغ زمانہ کے نو اغی 10 سرال اختلاف ساتلو. اختلاف ادائے ساتلو چې کله د فیصله تسلیم کړ د حکمینو د جنگ جمل او صفین په باره کې، ناچا چې اصل فساد جوړ کړو هغې د مخالف شو، او د باره کې به بیا ویل چې سود الله وجهه، الله یې د مخ تور کي مونږ یې وشرمولو، بلکې هغې د ته بیا کافر وی ځکه چې د رای تسلیم کړې وه د حکمینو. نن د بعضې خلکو خیال دغه دی چې د الله او د رسول نه علاوه د بل چا فیصله تسلیمول لا کفر دی، دا ټول خارجیت دی. کفر والا هغې وي چې د نص قطعي په مخالف کې سړی د چا خبره تسلیم کړي، چې که د نص خلاف کې نه خبره نو بیا یې ته کفر نه وایي. خوارجو چونکې سود الله وجهه وویل، نو د هغه په جواب کې مسلمانان وایي چې کرم الله وجهه، الله دې د نورم مخورز کی، الله دې نورم معزز کی. د دې جواب مطلب دا نه دی چې ګنې موږ سیدنا علی له مرتبه بله ورکو،
خدا د یو سوال په جواب کې د بعض خلقو د خبرې په جواب کې دا ویل شي. بعض خلک دی به علی المرتضی وایي، بس مرتضی دغه مطلب دی چې دی د الله نه رضا دی او الله د نه رضا دی. دا سیدنا علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی او داغه کنف کې داغه په غېږ کې لوی شوی دی، ماشوموالی هغه سره تېر شوی دی. رشته هم داسې ده چې نبي صلی الله علیه وسلم خپله کشرې لور دله ورکړې ده. دته یو مسله ده، هغې ته مسله د مزی وایي. میم غال یې دا یو لاړجنه ماده ده چې کله سړی ملاعبت کوي، ملاعبت منې خپل کورواله سره وشتې ټوکې کول، بوس و کنار کوي، انګتې منګتې چي، دا سنت دي د خپل کورواله سره. کله نه چې مونږ په دې باب کې حیا راوستې ده نو زمونږ د کورونو نه د خاوند او د ښځې د منځ محبت ختم شوی دی. اصول داری چې کله سړی کور ته ورځي نو کورواله دې ځان ته موټیویټ کړي، او تاسو چې کله وګورئ شب زفاف نه نو پای کې هم زنانه موټیویټ کولی. د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه څه وه؟ لومبنۍ ښځې د هغې سرګونډي کې ګوتې وهل، په دې باندې یو فرینکنس پیدا شي، ازادي پیدا شي. سید عائشہ فرمائی، صحیح بخاری کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ یو کس سره هم جما نه کوله تر کومې چې به زمونږ ژبه یا زمونږ شونډې یا زمونږ زنه دا نه و چوپلی. زمونږ خلک په دې کې شرم محسوسوي، بیانوي نه چاته. نو په دې وجه نوې نسل بالکل پوهېږي نه په دې څیزونو باندې. او زه نه پوهېږم چې یو سړی د دې صحیح انساني جذباتو نه انکار څنګه کوي. انساني جذبات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یقیناً اسوه کامله دی زموږ دپاره، او دین یقیناً پوره دی. په دې وجه په دې کې په هر پهلو باندې شریعت بحث کړی دی. زما زړه ډېر غواړي چې زه دغه د زفاف د احادیث او احکام جمع کړم، په ټایم نه ملاوېږي. ډېر صاف سوتره څیزونه دي. نو کله چې انسان دغه شروع کی، ملاعبه شروع کی، ملاعبت ځانه وچ شیخان مه جوړوئ چې سړی د جایز انساني جذبې نه هم انکار شروع کړي. نه انساني جذبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله ملاعبه. یو صحابي دی، هغه یو مشرې ښځې سره نکاح کړی، عذر د هغه صحیح و. د هغه عذر دا و چې زما خویندې یا زما بچي دي، هغه مشران شوي دي، نو که زه مشرې ښځې سره واده ونه کړم، کشرې سره وکړم، نو بیا زما د بچو یا د خویندو همزولی ښکاري. نو په دې وجه هغه یو مشرې ښځې سره کوي. د هغه دغه حکمت و. نبي وسلم خبر نه و، هغه ورته وایي چې هلا کانت بکرن، ځوانه ښځه نه وه چې تا هغې سره لوبې کولې، هغې تا سره لوبې کولې. یعنی د ژوند د عمر دا یو شان والی، برابر والی، دا مطلوب دی عقلا او شرعا دواړه. و چې کله سړی دغه کوي، ملاعبه کوي، نو هغې سره د انسان نه اره تناسل باندې سپینه ماده روزي. دا سپینه ماده که شهوت او ټوپ سره روزي نو بیا ورته منی وایي. بنیاد د دواړو شهوتي، او چې کله ټوپ نه وي، محض ماده وي، نو هغې ته مزي وایي. دلته کې تا دغه مسله واضح کړي. سیدنا علی فرمایي کنت رجلا مغاء، وی د خلکو ځان له طریقې لکه بعضې خلک هغه داسې کوي چې پیشاب آخري قطره څنګه وشي نو بیا هغه کتار څومره زورونه کوي په هغه باندې، هغه نور اوبه نه راځي. دا فطرتونه وي. دې دپاره څه قاعده کلیه نشته دی چې موږ تا ته یو کلي قاعده درکړو چې ټول خلک به داسې کوي. باید سړی بیا به څنګه دا جذبات مې نه وي. اگر ټول عمر ملاعبې کوي، دا غړو مزي راځي نه. دا د هر انسان باندې ځان له ډیپینډ کوي دا خبره چې د انسان خوراک سره، د انساني جذبات سره، دی د بل نه څومره اثر قبلوي، دی په قدرتي مناظرو کې څومره دلچسپي لري. دا څیزونه داسې دي چې دا د انسان کردار او دارنګې دغه جنسي اکټیویټي چې کوم دی هغې کې چینج راولي.
دا څه قاعده نه چې چا نه کېږي نو هغه دا ووایي چې ما نه خو نه کېږي، د هغه نه ولګېږي. دا د هر چا ځان له ځانه یو طریقه ده. اوس دی د مزي په باره کې تپوس کوي، موږ ته هم پته نشته دی چې دا خو د علی تناسل نه روزي او د ملاعبې د وجې روزي، د شوق د وجې روزي. شهوت شوق ته وایي، د شوق د وجې روزي، جنسي شوق د وجې. نو آیا په دې به غسلي که به نه؟ او سیدنا علی د نبي صلی الله علیه وسلم ته تپوس نشي کولی. وجه ښکاره ده، وجه ښکاره ده چې سیده فاطمه د هغه لور ده، هغه په سیدنا علی واده ده. د دغه رشتې د وجې سیدنا علی هغه حیا شته. متداوه کوي دا وایي زه هر څه تپوس کولی شم. باید سړی ډېر سینه زوري کوي که زه د هر چا نه هر څه تپوس کولی شم. دا بې حیا یو طریقه ده. خله خلک ځان سره کنټرول ساتي. دی وایي چې فامرت المقداد ان يسأل النبي صلی الله علیه وسلم. ځان به علم نه پاتې کوي چې مسله ثابت نشي. خو ما مقداد بن اسود ته ووی، هغه ته مې مشوره ورکړه، امر به معنی مشوره، رائے ورکول چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي د دې په باره کې. زه ناست یم مجلس کې، مقداد ته وایي ملګري دي چې ما د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم نه دې مسلې تپوس وکړه چې یو سړی هغه مزه دی ملاعبې په وخت کې مزي روزي نه چلوي. فساله نه هغه تپوس وکړو، فقال فيه الوضوء، نغیو فرمایل په دې کې اودس ده. یعنی د مزه په اخراج باندې څه شی دی؟ اودس. سره واضح شو. اوس کله چې یو سړی په دې پوه شو دا مقیس علیه شوز علیه تناسل نه ماده روزي، دا خو ماده ده که نه؟ خو د مادې لومبنی سټیج دی، منی نه ده. منی کېږي بعد دا ټینګه شوي، نو ټینګه نه وي، د پیشاب نه لږه سخته وي او د منی نه لږه نرمه وي. نو اوس قیاس په دې باندې کوي. یو سړی د هغه جریان وي، جریان هغه چې پای کې ماده منویه دومره نرمه شوي چې د پیشاب نه مخکې یا پیشاب نه وروستو یو قطره یا دوه قطرې به یي. کم خلک چې بالکل قیاس نه مني، یې بس دی تاسو خوش خلک شته کنه، لکه داود ظاهري، ابن حزم، داسې قسمه خلک شته. حقایق ولا خلک سره کې نه پټي، برسر زمین چې کم حقایق یې تسلیم کړي. داسې خلک ډېر شي شته چې دا غیر راشي کېږي، ای بس چل گئی لام بھی بغادس وګي. ابا ډېر خود سره یې کنه فقه د کنزل گئی، دغه د کنزل سره د انسانانو مسائل دي. نن سبا خو جریان ډېر عام دی. دغه یو وجه زمونږ هغه خوراکونه دي کوم چې مونږ کوو ګډوډ. ادویم هغه سيزونه دي چې هغه د میډیا چې هغه زمونږ مخې ته راځي، که د موبایل کې تصویر شکل کې او که هغه د فلم شکل کې، هغه ځوانه بربادوي. لازم ادا چې کم سړی دغه قسمه سيزونه ګوري نه هیجان راشي او هغه د جریان شکار شي. سړی کم سړی جریان شکار شي د هغه مخ نه پیری پاتې شي، خله دن ور داخل شي، پوزه مخ ورګوډ شي او اکثر د سترګو لاندې تورې تورې حلقې پیدا شي، وجودم ټول خوږي. د دې بر وخت علاج پکاري. هغه دای چې هغه جنجټ نه راوتل پکار دي، د کم جنجټ د وجې دا مصیبت راغله. په دې خلک ډېرې پیسې ورکوي. په موږ دلته کې ناستو، یو سره راغی دوای نو سره زما ازوی د پوسو کو نومان چې دا چا درکړې څومره درکړې، هغه دا فلان کې حکیم راغی 1800 روپۍ راغله. الله په دې 100 روپۍ نه لګي، دې په علاج 100 روپۍ ډېر په مشکل لګي. دا بو بلاته نه دی جوړول پکاره کیمان الله دې معافي وکړي. خو اکثر یو مریض ناغیزان پوره کوي، یو مریض راشي نه بس هغه 2.5 او 3 او 6 او 8 او خیال راځي ډېر قیمتي سوزونه یې هیڅ نه. تاسو اکثر ځوانان دي یو دوايي داغه ته اصلي بوهړ والی ګولیا بل چې کوم دی پاګه بل کې کولې جوړيږي. هغه دوا په خیال چې یو ډېر تاسو 30-35 ما اندر یو ډېر کافي دي ستاره. هغه یو درې ګولې په یو وخت په مړه باندې خلګي جوړل پکار دي ورپسې یخ وبس کل پکار دي. مطلب معاملہ ټیږي اصل ځکه انسان کې اصل قوت هم دک ماده ده. دې د خلک دھات ګر نه وای چې دا نه کله چې دې بے ځای خرج کی بیا معاملہ خرابېږي.
او د فقه بنیاد چې کوم دی دا څه بی بنیاد نه جره فقها سوزګار دي هغه ګوري بر سره زمين حقائق جریان راځي خلقو دا نو جریان ولا سره وسل گئی آیا بلام دي نه بلام دي لیکن دغه وجه دا چې یو خدا راځي دو شوق د وجه لیکن فقهی لحاظ سره پدې کې دفق نشته ټوپ پکې نشته شهوت چې کله راځي چې غسل لازمي نو پای سره د وضو مخصوص دفق ضروری ده نو پدې کې لامبل مامبل نه البته پدې کې او دس لازم ده خدا دا سه خبره وا چې یو سړی د خپل سخر نه تپوس نشي کولای دی دارنګه د پلان هم تپوس نشي کولای جنې د خپل مور نم تپوس نشي کولای لیکن دا مطلب نه دی چې سړی د بل چا په خله تپوس نه کی حل دغه بیا چې یو خپل مرګري ته وای او د لړشي او خبره ده په خپل وګونو ووري دا حدیث بده رستو بیانې او کتاب الوضو کې 178 کې 269 کې تاسو کتاب ګردان دی لګلی تفصیلی مباحث وال د بیا وره دلته کې هو کتاب علم سره تعلق سره هغه دا چې یو سره حیا معنی کیږي د دین په معاملې کې د حیا نه معنی کیږي خیر دی دبل چا په خله ته پوسو کی او د دین مسله یې معلومه کی باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد د دې باب څه ضرورت ده په جمعات کې د علم ذکر کول او د فتوی ذکر کول او جایز ناسل خبره ده چې په جمعات کې رفع صوت حرام ده جمعات کې بلا ضرورت پچغه باندې خبرې کول کثرت د आवाजونو دا ناروا ده چې کله ضرورت نه ناواز مرو واسي فقها لګي چې کله امام منځ کوي نو منځ په دومره جهر پکار دی چې هغه د سامعين اوري د مقتدیان اوري او आवाज د جمعات نه بهر تل ندي پکار اوس نه پوهیږي په دې باندې چې کله فقها دې ته مکروه وي بیا نو دا کوم خلک چې تراویح کوي سپیکر یې بل لګول دی لانجه جوړ کړ ټول کله مخ غړي دا کم توک دی او دا کم شریعت دی او کم فقه ده دا ناروا دي یو سړی د قران مجید درس کوي بهشک هغه کې علم دی هغه دیو کې چې څومره لري پورې تللی شي لیکن د یو سیس تعلق ذکر سره دی بل فرض دغه مون ذکر دی نو دا غیر فعال خلق فائدہ اخلي چې تاسو سره مسجد کې دي چې مسجد کې نه خلق بار دی نو ستاسو سره څه دا د شریعت د امور نه یو لوبه جوړ شي هغه لوبه ته بیا موږ بدعت وایو دا بدعت دي بدعت پدې چې خلک دا الله ته نزدېکت ذریعہ غني کداغه عقیده نه یا دغه نیت نه به رواج بشي غلط رواج بشي نو چونکه په مسجد کې بچغه باندې خبرې کول شرعاً حرام په دې وجه امام بخاری رحمه الله داوی چې د علم او د فتوی جواب باندې سره خبره کوي په جمعات کې دا وجایز دي خدا ولي وای ته دی وجدارا چې کله کله په علم کې مباحثه راشي په فتوا کې مباحثه راځي او کله کله یو بل باندې خلک چوټونه کوي او هغه کې طبيعي طور आवाज پورته کوي د علم په خبرو کې کله کله په مسجد کې आवाज پورته شي د فتوی په جواب کې چې سره خبره کوي نو کله کله مسجد کې आवाज پورته کیږي په دې امام بخاری د باب باندې خیدا چې کبل فرض आवाज د علم په خبره پورته شي په مسجد کې څه ګناه نشته حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولا عبد الله ابن عمر مولا د مولا لفظ باندې دی خلقنا علیه چې چاته مولانا وایي دا حدیث د کتابونو نه لري کې ټول مولا مولا لفظ به علم څه شي ولی مولا الله دوی مولا چې کوم دی دا مجمل لفظ دی دو قسم الفاظی یو هغه الفاظ وی چې تم مونږ وایو مبهم ایو الفاظی مجمل مبهم الفاظ ویل ممنوع دي البته مجمل الفاظ ویل دا جائز دي دا مجمل له ته دې اجمال تفصیل بسیاق سبق دی چې ته یو سړی ته وی چې یا مولانا
ایسا مطلب ہی زما اللہ ہے نہ ولایت نہ کرے دوست یا مولانا زمونگا دوست خدای چې مونږه مولوی وایو خوارځه کې ماډرنزم راغلی دی کنه علما په دې خوشالي کې د مولانا وای چې مولوی صاحب ورته وایي په خبرګي صحیح لفظ مولوی دی مولوی دے کے نسبت تے مولا تھا مولوی صاحب مانے مولا والا یعنی اللہ والا سڑے ناغا اللہ ته نسبت زیاد مفید دی پزے دی چې زو ما چې مولانا مانے زمونږ دوست صحیح لفظ چې کوم دی درست لفظ هغه مولوی دی مولانا ماډرن مونږ لفظ دی خلک ته خوشالي خدا مولا لفظ مشترک دی اجمالی لفظ دی سیاق سواق کې دلته کې څه مطلب دی چې دا د عبد الله بن عمر آزاد کړی شوی دی یو مړی چې کله مړی وي چې آزاد کړی نه ته عبد وي او چې کله هغه آزاد کړی شي نه ته بیا مولا وي و دا مولا دی د عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال یو سړی په جماعت کې ودرېد نوې ویښ ودرېدو ووځئ لکه یو سړی هغه ځای نه خبره کوي دا ګېټ د خوا نه خو موږ نه اورو خو چې کله تپوس کي نه وپاسي په کلاس کې چې استاد ماشوم ودرئ نو د هغې وجه دکه ده اوس هغه رواج شوی دی د استاد د خولې خوا کې به سړی نام ودرئ یعنې هغه دې ته ادبن ودرولو وایي ندی ورته ادب وایي خو شرعن په دې باندې مسایل راتلی شي دا تشابه کې راتلی شي د خلقو سره چې په دې خوشحالي کې چې خلک د زما مخکې نیغ نیغ ودرېږي خو دا آداب دي شرعي د خلقو هم دا حالت دی چې که ته شرعي ادب ورته ښې نه بیا ترې نورې فایدې اخلې عجیبه ده اصلاح ده بس الله دې بس طریقه د قومو کې نه موږ له چل نه راځي چې څنګه اصلاح وکړو څه زمانه کې ما سکول کې استادان ته ویل چې کلاس ته دی نو سلام کوئ نه هغې به وایي چې موږ به سلام کوو نو ما خپل کلاس لمسولی چې استاد راشي تاسو ټول په شریکه السلام علیکم ووایه نو بیا چې هغه ججه کوت هلکانو نو بیا به یو کس السلام علیکم وایه ضرور استادان نه به ججه کوت راتلل نو سلام به یې کوه دا چې شرعي کم اخلاق دي شرعي کم آداب دي دا زمونږ علاقو کې دا نشته که ته کلاس ته ووایې چې ودرېږې مه ماته نو نور استادان پرې خفه کېږي حالات چې ودرېدل دا کومه طریقه باندې زمونږ کلاس سټینډ کوي حرام دي شرعن هغې وخت کې جایز وي چې یو سړی خپل سیټ پرېږدي راتلونکي ته چې زه کلاس ته لاړ شم او کلاس ما ته سټینډ وکړي نو زه د شاګرد په ځای کښېنم که زما ځای معین دی دا لویه مسله ده بعضې څیزونو کې سړی بلکل کوپړی د هغه وخوځېږي چې پاک ربه دې کې څه وکړم دا د اعاجمو د ادب طریقه وه ادب دی لیکن د اعاجمو دی رسول الله وسلم اب فرمایل ما ته به نه ودرېږي ما ته به نه ودرېږي د خپل ځای نه پاسې دا جدا ده چې کله ځای نه وي نو ما ترې یو کس دوه پاسې دلته به زه کښېنم خو چې کله د استاد ځای متعین دی نو بیا د پاسېدلو ته شرعي ادب نه شي ویلی البته د عجم ادب ورته ویلی شي دا غیر شرعي ادب دی دا قیام چې کوم کېږي دا سړی کوي قام فی المسجد دا تپوس دپاره کوي ناست سړی چې ډېر لري نه هغه په خبره سړی نه پوهېږي هغه ویل یا رسول الله من اینا تأمرنا ان نحل هر سړی د خپل ضرورت تپوس کوي یہ تلبیه تپوس کوي چې موږ به احلال د کوم ځای نه کوو لبیک اللهم لبیک به د کوم ځای نه کوو یعنی د حرم نه غیر چاپېر څه بعضې محدود علاقې دي چې شریعت د هغې نشاندهي کړې ده هغې ته میقات وایي او طریقه دا چې کله یو سړی لومبی ځل د هغې حد نه اوړي نو یو خو به دا وي چې دی به د احرام په نیت باندې او بل دا چې دی به د هغه نه تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک دې کې هم زموږ مسله ډېره ګمبیر شوې ده اوس زموږ دپاره میقات د دې مشرقي علاقو دپاره یلملم دی
سعودي حکومت والا چې کوم جازونه دي ناغي خو اعلان کوي باقاعده چې کله رسیدو کې شي خپل کم از کم ما حج کړی دی او پاکستانی نه وایي ځات او د تبلیغیانو پورا کار کړی دی زمونږ د حج څومره منتظمین دي هغې هم کار کړی دی هغې خو دلته کې په دغه کې په احرام وتړي نیت هم دلته ووایي په ایرپورټ کې حاله چې دا میقات او دا نیت دواړه پکارو یې لملم باندې اوس په دې مونږ پوهېږو چې چونکې په جاز کې هر سړی نه اودس کولی شي نه لامبل کولی شي او نه احرام تړلی شي په دې ټولو پوهېږو نو دا دې وکړي بېشک دې دی نه لیکن کم ته چې اراده وایي چې اللهم انی ارید الحج دا یې لملم نه وکړي ځکه که یو سړی د دې ځای نه کوي نو دا په دین کې اضافه یې که به نه او چې سړی په دین کې اضافه وکړي نه څه وایي دا دومره ګمبیر مسله ده لیکن دې ته زموږ دی چا خیال نه دی څومره خلک چې دا سجونه کوي نه هغې دا باریکي نه ښیي چاته او نه پې زموږ خلک په دې د پوهېدو کوشش کوي مولا عبدالسلام صاحب د الله وبخي هغه ما ته ویلو چې ته 15 پاوه سفر وکړې په ګاډي دغه کې جاز کې نو بیا یې لملم د پاسه تېرېږي هلته به ته اراده وکړې استاد دی که نه ښه سړی ده یعنی 1 غنټه او 15 منټه وروسته چې کله جاز ته پره شوی دی غنټې په ټایم باندې 1 غنټه 15 منټه وروسته په یې لملم تېرېږي نو ته هغه وخت کې اللهم انی ارید الحج وایه پېښور نه دا د هغې یو تجربه وه ویلې وه موږ ته نو دا د میقات مسائل دا عقلي مسائل نه دي ته دا مه وایه دلته کې اساني ده فلان دی ډینګ دا خو شریعت دی شریعت کے اتباعی پہ عبادتوں کے اتباعی نہ کہ ابتداء اتبعوا ولا تبتدعوا فقط کفیتم عبداللہ نے مسعود فرمائل اتباع کوي دا الله د رسول او د اجماع صحابه بدعات م کوي قد کفیتم تاسو کفایت کړی شوی دی دین تاسو ته پوره رسول شوی دی کم چې د عبادت بنیادونه دي په کې قیاس میاس نشته دی یک خالص پیروي ده چې الله توفیق درکې د حج یا د عمره نو دلته نه مکوه دلته نو بېشک دا ضروري ده چې نه ټول خلک لامبلی شي نه ټول خلک په یو ځای جاز کې اودس کولی شي نه ټول احرام تړلی شي نو بېشک احرام داسې دلته کې وشي لیکن د دې خلکو په لاس نه دي ورتلل پکار چې هغه دې ځای نه تا ته وایي چې اللهم انی ارید الحج یا اللهم انی ارید العمره ده دا دکه 1 غنټه 15 منټه وروسته بس هغه خو چېرته د عمرې وکړي چې کله دی دغه یي که نه ده قارن نه دی که نه متمتع دی یو سړی قارن دی بالفرض هغه نیت جدا دی فقال یا رسول الله من اين تامرنا ان نحل حکم څه کوئ تاسو کوم ځای نه موږ تلبیه وایو رسول الله صلی الله فرمایل یحل اهل المدینه من ذی الحلیفه مدینه والا با د ذل حلیفه نه کوي دې ته نه سوا بیریلی وي یا بارلی بیریلی ورته مدینه منوره لګ را بهر بیر علی راغی زول هم دی ذل حلیفه شام والا بقی د جحفینا او نجد والا بقی د قرنا وقال ابن عمر ويزعمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل اهل اليمن من يلملمه ابن عمر ویل خلق داوی چې رسول الله و فرمایل چې یمن والا وا تلبیه کوي د یلملمنا دا فرمان هغه نه دی اورېدلی ځکه بل چاته نسبت وکړه دا زموږ د پاره د یلملم مطلب دا دی چې سړی کله حج کوي یا عمره کوي نه دی چېرته ځان رسوي میقات ته ورسوي دا کوم صاحبان چې هلته تلي یو عمره وکړي او بیا احرام پرانځي په دویم ورځ بیا ځي او مسجد عایشې نه احرام تړي دا کوم توک دی څه شی دی مسجد عایشه ورته وي هغه ډېر نږدې دی مکې معظمې او حقیقت مونږ ښکاره کړو مخکې چې ذوالحلیفې نه که نبي صلی الله علیه وسلم سره روانه وه نو هلته نه هغې احرام وکړو نو دا کوم دی چې اوس مسجد عایشه ده دلته چې هغه راغی نو هغې ته مینسز شروع شو اصول لای چې کله زنانه یا عبادت شروع کړي وي او د هغې مینسز شروع شو نو مثال به د هغې سړي چې هغه مونځ شروع کړي او داسې مات شو
دا مسلې زده کول پکاري. یعنی یو زنانه دا هغې بالفرض 10 بجو پر روژه ونیوله، 10 بجې د هغې منسس شروع شو، روژه ماته شو. نو دارنګې د حج چې کومه اراده کړې ده فسخ شو، مات شو. په جواب کې چې یا رسول الله ما ته خپل تکلیف شروع شو، هغه فرمایل خیر دی ته مسجد حرام ته نه ځې، نور ټول عبادت وکړې او حرام مسجد حرام ته نه ځې. او چې کله د هغې ورځې تېرې شوې هغه پاکه شوه، نو هغې ویل چې یا رسول الله اوس خو زه پاکه شوم. نو هغه فرمایل چې کوم ځای کې ستا تکلیف راغلی نو کسان یې ورسره کړل هلته لړه شه او هلته نه ته احرام وتړه. زنانه احرام صحیح یې کپړې نه هغې نیت کوي، احرام به معنی نیت دی. نو دې پاکستانیانو کې دا لویه ربړه ده چې دې هلته کې بس عمره کوي او هلته کې ځان پاکوي او بیا راځي د مسجد عایشې نه نکاح دغه تړي نیت تړي د عمرې، بیا ځي څوک یې ما شپاړس وکړي څوک یې ما شل وکړي، لکه موږ یو هم نه شو کولی. لکه په ډېرې پیسې لګي چې دې علاقو ته ځې نو خامخا ګاډی وکړې، خو یو 100 ریاله باندې 15 کسان 6 کسان روان کي بس 1.5 لګي د عمرې اراده وکړي بیا راشي. بیا ما ته یو ملګري ویل ما له عمره کې ما ډېر ګرانه پرېوځي، دا به ډېر لرې پورې دی او سړي د بنیاد وباسي. نو عمرې چې کوم دی دا حقیقتا یو جرمانه ده، ځکه الله په یې باندې فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي په یې باندې قرباني راځي. تعالی که الله توفیق درکړي ډېر عمرې مه کوئ، یو خو دې غاړه نه چې ځای نه یو عمره به دا شي. او بیا که مدینې منورې ته تللی د حج نه مخکې نو بیا بوځي مکې معظمې ته، نو چې مدینې منورې ته ځې د حج نه مخکې نو ځان سره احرام اوسه، دویم عمره به دلته نه راشي. البته که د حج نه وروسته دې بوځي نو بیا هغې ته مکې معظمې ته واپس نه راولي، بیا به یې د مدینې منورې نه جدې ته راولي. نو دا څیزونه زده کوئ، دا به تاسو چېرې څوک نه وایي، ځکه مونږ سزا نو دا نه دی اورېدلی او نه څوک دا ښیي جاده. بس ذهن کې واچوئ چې عمرې ماله کم نه کم کول پکار دي، هغه عمرې چې هغه طبعي طور راځي بس ټیک ده. بیا عمرې چې کله ته ځان حلالې نو سر خره ما ځکه دویم عمرې راځي بیا اوسه خره نو سر ویښته قنجي کوی لږ لږ. زمونږ 2 عمرې رالی نو یو ځای کې سر قنجي که بل ځای کې، او چې کله حج شو نو سر هم کټا که بس خبره ختمه شو. ما ملګرو ته ویل نه خو څه پکې علما اوس امیانو نه وایي ته اوسګار یې مې دا ښه ده ای بار وسر خرو چې کله آخري شو نو مې دا اوس وسر چل کوی یو ویښته روانې نشته که په 3 ورځو کې ویښته زما نه خېږي غټ. دا د دین نه انا نه جوړول پکار، سړي لږ خپل کامن سینس استعمالول پکار دي چې ماله شریعت اتباع پکار دی. او چې کله سړی مجبور شي بس بیا د شرعي کارو کې بس یو ځای نه دی په خپله کټ کړي که نه، ضروري خو نه چې خامخا ټول سر د خینچ شي، یو ځای دی ویسه کټ کړي دې لپاره چې کار وشي، خو به بیا بد ښکاري. دا ضروري ده. ويحلها ويحل أهل اليمن من اللم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا جمله ما مورد دي خو ما ته پورا علم کې نشته، پورا پوهه پې نه ده. دته احتیاط وي د صحابي، یعنی بشمیر روایتونو کې هم دا آخري د علم والا خبره موجود ده، لیکن سیدنا ابن عمر د حدیث په باب کې ډېر محتاط دی. په دې وجه هغه د خبرې نسبت نور صحابه کرامو ته کوي چې رسول الله دا فرمایلی دي، خپل موریدلې ده لیکن پوه شوی به نه ده. باب من اجاب السائل باکثر مما سأله. دا طریقه ښیي چې کله د یو سړي نه تپوس وکړی شو د یو مسلې، ناسوک چې جواب ورکوونکی دی هغه جواب مخی او پای سره ریلیټډ چې سم مسائل نه هغه حل کی. دې ته اوسګار توب نه وي چې دا څه اوسګار مولا ده، ما دیو ته پوښتنه کوم ما ته تفصیل وي
رسول الله صلی الله علیه وسلم راځه تاسو کړی شو هغه د یوې خبرې په جواب کې بیا تفصیلی خبره کوي هغه سره متعلق ډېر شي سوزونه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر وسنده شو ان رجلا ساله ما يلبس المحرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کولای شي اوسې تاسو کو چې محرم بس لباس غوندي. زنانه خو خپل لباس احرام ده لیکن د نارینه د پاره لباس چې کوم ده هغه دوا ناګندلې صادرې دي. تاسو هغه کوي چې څه شی واغوندي. فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. نبی صلی الله علیه وسلم جواب بالکل بدل ورکړ. هغه وی سبا غوندي نه وی نه باغوندي قمیص. دا جواب ورکونکي د پاره خیارتوب پکاري. روزه وکنه روزه یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کوي چې زما خپل خزره او زه په رمضان کې سره ملاعبه کوم نو جایز ده کنه جایز اته نه جایز بلړه یو سات پس بل راغی نه تاسو کو هغه تم تاسو کو چې زما خزره ملاعبه کوم او ته جایز. او چې کوم خلک په حدیث نه پوهیږي یا حدیث خلاف په ذهن کې سګن بلای نه غوی دا سړي په پیغمبر نه بیا وی دا حدیث ټول چې مې عجمی سازش ده سازش نه دا پوهه غواړي. حکم ته چې ویلو چې جایز نه دي نا غزوان سره و یې سوچ نه نه واده کړی نو ملاعبه باندې خو نه پوهیږي دا وګته اورل او دا چې کوم دی روزه بربادېدل اسم دي. هغه دریم چې نه بوډاو یو سړی چې خپل خیر هغه 50 کال او 50 کال تیر کړی نو ښکارا چې هغه شدت سره دا جذبات نه څومره شدت سره چې دی ځواني دین سمجھ دے دین پوئے دلته کې صورتحال لگا دے دې جواب خو دی بس چې محرم بسا غوندي نو مختصر یو جواب ہو چې دوه غندلې ساده باغوندي. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر پاغي سيزونو باندې چې هغه منهیات دي وغډیر دي نو جواب زکه پاغي بل رنگ ورغی. مطلب دا دی چې منهیات چې کم دی دا ډیر دي او د استعمال سيزونه کم دي. نو ته منهیات معلوم کا نو بیا پته لګي ناوی چې لا يلبس القميص قمیص بنا ہوندي تو قمیص جمع قومس راځي. قمیص رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوسته او کانا جیب قمیصه علی صدره جیب ترخت ہوئی گا ترخت ہوئی گریوان تو گریوان تو زمونږ د خلکو گریوان په کوم ځای ده افغانانو علماو ګوره دې ځای باندې وکړي څه به دې ځای کوي په صدر باندې وسینه باندې کان جیب قمیصی علی صدری خو خیر دی که زما نری چاڼ نه مچاڼه ځکه چې په مکه معظمه کې مدینه منوره کې به کپڑے نه جوړې دي نه به ګنډلې کېدې او به ریډي میډ ګارمنټس راتلل بهر نه نو پای کې به ځان له کتل چې کوم به پرده ښه کوله نه به سبا اغوسته یو قسم مجبوري ده دغه ته مونږ وایو عادي سنت د دې سنت تعلق عادت سره ده خدامه دې سنت مګنه چې ته په دې باندې کې یادې ده کې شاده کې یادې خو هغه سنت نه دی هغه چې چولې او هغه گریوان مخې دو په صدر باندې دا به قمیص نازي پرتوګ رسول الله صلی الله علیه وسلم اغسته وو حدیث کې شته ثبوت پیسې ورکړې خرید کړو لیکن اغوستل تیرې ثابت ممکن ده چې عمر موقع نه ورکړي اسه د پردې له سره پرتوګ د پینټ نم خره او د لنګ نه یو پسل خره لنګ چې کم زمون خلک غوندي یا زمون د پنجابیان ونه غوندي ایته بیا وګورئ چې پیګه شریعت څومره وایلیشن کیږي او چې دا دین ښکاری ټول
عادت نه کنه یو دلنګ یو ساده طریقه دا وازم خلک نه کوي کنه بس یو ساده ری هغه له بڑا جوړږي هغه بڑا دلته تړي بس دا یو لنګ سره ولل عمامتو عمامه پټکی دوی پټکې ونه پسري ولل سراویل پرتوک بم نازي ولل برنس دا چوغه موغه لغټه کوټ ولا ثوبا او نه یو داسې کپڑا مسه الورسو چې هغه ته ورس رسیدلی یو خوشبودار چیز دی او زعفرانو یا زعفران ان رنگینه کپڑا بنئی ما سوا د سپینه فإن لم يجدن علين اگر تاسو هغه یو کړل دی په دا کې جواب پوره شګنه چې دا بنا غوندي سوا غوندي د سپینه ساغره هغه چې کوم حکما بحث کوي دا غیر نغی دا وایي چې دا د انسان ته عملی طور ته د سبق ورکولي چې ته مړې انسان دنیا کې کوشش کوي نه اول کوشش اداي چې زمان نوم دې سي پورته ادویم دا چې زما کور دې مزیداری او دریم دا چې زما ذکر دې خلق ډېر کوي دا تقریبا د جون مقاصد دي لیکن دماغ سره څه ختم شي دا انسان نو ما شانته نه اخلي خلق بیا بلکې رحمت الله تعالی علیه ورته وي او د کورا بنگله ختم شي خاور دلړي او ذکر مگر داغه بیا نه بلکې خلق دعا کوي چې الله ته دې وبخي دا دنیاي جون بس یو سوس پرلی دی تیر شي په سړی باندې بیا سړی ختم شي فإن لم يجد دا کې دا حکمت ده دریم دا چې غیوی دا دیو ای خو عاشق لفظ استعمالي خو عاشق لفظ کوم خوونه یو مینه کون کې دا الله دربار ملنګی دا کنه یو لنګي والے بل ساده د پاسه کوي سره سرتور په کې تر څو وخت پر یو لاسم ښکاری کنه دا ملنګی د خالص د الله لګور پیخ پیبلې اسنا بیا یو شپه خوري عجیب او غریب د مناش په جګم نه اړه عجیب شپه دا مزدلفه شپه واپس راشي عرفات نه نو مزدلفه کې تاسو ربېس نه ده کانو د پاسه املاس نه نه ویلاند سهي نه د پاسه شي شین اسمان لاندې په پرو دی دا بالکل خالص ځان الله ته حواله کولی او دا خود لی جماعت سره اس نشته زبر الله د درملنګ یو سړی چې حاجی شي او خپل دا سبق دا نه ریږي نو دې چې راکې دی بیا سمېخ مونږ دا څنګه چې د موز د فائدونه مونږ سترګې پټې کړې فوائل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون دا چل زمونږ حجونو کې مشه نه یعنی سبق مونږ نه حاصلو دا غنا اقبال زګه ویل چې څوک دلل شي او کوئی جا کے زائر حرم سے یہ پوچھے چې دا حرم تحفه چې کوم دا آب زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں دا حرم تحفه سره زمزم ده کنه ټول مسلمانانو په میانس کې یو یونټي یو اتحاد توحید په عقیده باندې یو شانواله او په هیڅ فرعي مسله کې ټانګ نه اړول لکه مولیان له جنگونه کې پر فلیدین ته وایي دا څه چلږي یو پر فلیدین کې پر ادمه پر فلیدین یو اچا تر څه چاته نه وي چې تاسو نه کوي او ناغه علما به دې بحثونه کوي ټول جنازې په مسجد حرام کې لیکن جهر به نه الله تعالی دې چې په جنازو جهر کوي په جنازه جهر بدعت ده په جنازو جهر نه کوي بل فرض نه صرف په سوره فاتحه ہے لکه عبد الله ابن عباس صرف فاتحه جهرن ویلو دا دغلت کې یو اتحاد دی چې څومره مسلکی اجتهادي اختلافات دي دا ټول د هوا نه ورغول لیکن نن مسله دا ده چې ټول خلک هغه زونه له هوا ورغي اجتهادي زونه او چې کوم منسوسي زونه نه هغه دفن شي دا دغه لباس دا یو وجره د دې بنیاد باندې احناف دا مسلک دی منیا وغیرہ کلی کلی چې یو سړی په سر ټوپه نه پسري دا عاجزه ده وځي
نو د ده مونځ دا افضل دی او قیاس یې کړی د حاجي په سر ښکاره کولو باندې. ما هم یو موده کې دا حواله لیکلی و، استدلال مې کړی دی نه، لیکن رستو البانی رحمه الله لیکلی دي چې دا استدلال غلط دی. مونږ هلته نه زده کړی. غلط په دې دی چې د حاجي سر ښکاره کول فرض دی، او دلته قیاس کې د دې استحبابي سر ښکاره کولو پای باندې، یعنی په فرض باندې استحباب قیاس کې قیاس مال فارق غلط. بیا دا ویل پکار دي چې په مونځ کې سر ښکاره کول واجب دی. بیا ټیک تفصیلی خبره باندې ما پوه کړی تاسو چې سر په مونځ کې پټول پکار دی. د انبیاء علیهم السلام طریقه دا وه چې ویښته د جماعت نه بهر په عام جون کې هم پټ وي. بیا د البانی تحقیق باندې مونږ دا وایو چې تر کومه پورې د یورپی استعمار د مسلمانانو ملکونو قبضه کړي، نو چا مسلمانانو کې رواج د سرتور ګرځېدو نه و. دا چې کله فرانس راغلی دی، امریکا راغلی ده، برطانیه راغلی ده، او هغې د مسلمانانو ملکونه فتح کړي دي، نو مسلمانانو کې د هغې هغه رسم و رواج راغلی دی. خو زما مطلب دا نه چې په سرتوره مونځ نه کوي. خبرې نوعیت زده کول پکاري. ته زنانه مونځ نه کېږي او د نارینه مونځ کېږي. البته دا لیدیستوب علامت دا نه دی چې سړی دې په سر باندې یو پیاله تیل اړولي او ګیره دې هم توره کړي، پنډی دې نیمې نیمې پورې ښکاره کړي او سر توړ دی ګرځي. دا زه نه یم، دا الباني لیکلي. دا لیدیستوب علامت نه دی، دا واضح مسله جوړه کړې دی خلکو. دا چې نه پېژنې لرې نه پېژندې شي، دا لیونی راغی. ډېر لوی رکاوټ دی دین په خورولو کې. داسې اهل حدیث کوم چې عربي کثر الله فینا امثاله، الله یې دې ملک کې خلک ډېر پیدا کړي. ډېر پوهه خلک دی او هغې فقهي مسالې کو تیس نه وي. دیو چې تاریخ کې راځي کې امام ابو حنیفه الله برابر کله بویا پوهې ده نه، کله به والله سدیز ودا غول خوري خالص ترغلن تر هغه موطا امام محمد کړي چې پیګه والله سدیز دي. یعنی یو سړي دا اسانید باندې حدیثونه جمع کړي دي امام محمد ناغه ولستی، یا کتاب الاثار چې قاضی ابو یوسف جمع کړي کې ولس حدیثونه دروغ نه دی ویل وګار. کله راشي نه دا به وي چې د امام بخاري د حدیث مجموعه شته دی، ته ورته نه نه بس شروع به شي. په تاسو لیکلي په خپله یو شل وی لیکلي پخوا رواج د لیکلو نه و. دا د امام بخاري نه وروسته د حدیث د لیکلو رواج راغی. خلکو به حدیث زباني یاد و، بلکې خفه کېدل به په دې باندې چې خلک د حدیث ولیږي. صحابه کرام به فرمایل خپل شاګردانو ته زمونږ نه داسې احادیث یاد کې څنګه چې مونږ یاد کړی. دا هر زمانه ځان له رواج. امام ابو حنیفه انسان ډېر لوی انسان، اجتهاداتو کې خطا راتلی ځان له مسله. دا د اهل حدیثو علامت نه لري چې سړی د شروع شي په امام ابو حنیفه پسې. دا غلط انداز دی. دا کابر بی عزتی کول، دا اصلاح بی عزتی کول، دا بيدینی ده. موږ سره یو دی لیونه وندره ماسټر ګره اراشي کله کله دا خپل نه خبرې وځي. اوس ورور سم شه ما مرګ ورته الله وسمو دی خبرې کولې وی نو شار نه مورده کې ته ما د افغاني ښکارې نو خار د نو شار وي وینې چې تاسو خې او مونږ شین مې نه دا خبره نه ته ما پاکستاني نه ښکارې. هغه لګیا چې ماته جی دې ابن عادل کلی چې ما ابو حنیفه چې کوم دی په حافظه کې څه چلو نو ما ورته ټیک دی لیکلی دی یو دې خو مجبور خرابې شي کنه. ماړه تاسو دا خې اصول لري په اصول حدیث کې چې کله یو سړی به طور امام امت تسلیم کړل نو دا هغه په باره کې د چاجر حق قابل قبول نه ده. تهذیب التهذیب کې لیکلي ده، امام توضیحات کې لیکلي دي امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم لیکلی امام په امام ابو حنیفه چاجر حق قابل قبول نه ده لیکلي دي خلکو. هغه کې صاحب هم نشته. یو سړی دا هغه میدان چې کوم نه فقه ده نه تر د حدیث سندونه یاد دي هر چا فیل جدا ہے. یعنی دا محدث کار خداره چې هغه حدیث دګي احادیث بزوتي
هغه سره د هغې اساني دونه مباحث کوي، لیکن د یو فقیه ذمہ داري دا نه یا خو د حدیث نه استنباط کوي. نو که څوک وایي داسې دې کې صاحب خو نشته. خدا چې که چا ویلي دي بالفرض نو دې کې یرحمه الله د دې دا مطلب نه چې مجروح شګن دی چې کم سړی بطور امام خلقو تسلیم کړی دی، خدا هغه باره کې چا جارح جرح قابل قبول نه. دا علمي خبره ده، ټولو کتابونو لیکل. امام ابو حنیفه اتباع ډېر دی او که نور ډېر دی. امت کې 100 حصے د امام ابو حنیفه مقلدین دي، دا ټول راجمع کړي ټول نه ډېر دي. دا غلطه خبرې نه دي کول پکار. دا علي دوستو علامت نه ده. علي حدیث هغه چې هغه اکابر سره اختلاف ساتي لیکن داغي عزت هم کوي، داغي په احترام هم پوي. د تمهید چې لیکل ابن الاثیر دا ورکوټه کتاب دی، وګورئ بیا تاسو. هغه د فقهای ثلاثه باندې لیکل دی، د دې مناقب لیکل دی ابن عبد البر. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. کدو نعلین نه موندل، نعل زمونږ کله نعل معنا پڼې کوي چپړې دي که نه پوه حذا چپړې. منګا ته زه تللی وم هلته کې اودس مې کوو، هغه هیډ ماسټر زمونږ نوکر ته وي مولوي صاحب چپړکې ورکړه. نو مې چپړکه شو هغې چپړکې وایي دا هغې ځان له خپل یو رواج دی. فإن لم يجد النعلين نو که چېرې دی چپړې نه مومي. چپړه هغې ته وایي چې پای کې دا ډونګ چې کوم دی د خپې دا کولوي ښکاري، دا نه دي په ډول پکار. تاسو چې کله دی چې ته الله توفیق درکړو نو بېشک ځان سره د یو روغ کړی خو اوسئ، هر ستا په خپو مې خیر دی. خو موږ ته په دې کتابونو کې لیکي چې بس نور څه به نه وړی که نه، ځان سره ښه مضبوط بوټان اوسئ، ښه مضبوط جرابې هم اوسئ. ځکه که ستا ځای لري چې حرم ته ته بیا ښه چست راځې، په چپړه کې سړی سفر نه شي کولی. زه چې هلته لړم پوه شم چې زموږ ځای لرې دی نو هلته ما ځان له یو شی واغست، بس بیا ما اچو مرګرنه وختي راتلم حرم ته چې به نیمه ګنټه کې راسېدم، زه به 10 منټه کې راسېدم. ځکه په کېړی کې څوک سفر کولی شي، بیا شو کې اړو څه کېږي. بای سوزونه هغه تجربې سره حاصلېږي. پیزار همیشه روکېږي. ما چې څوک تپوس وکړي زه ورته اسان چلو ښیم چې ځان له د ماشومانو تیلی واخله د کتابونو، او چې کله حرم ته نوځې نه چپړې پای کې ورځوه او تیلی غاړې ته اچوه چې کوم ځای مونځ کې هغه خپل مخې ته یې کېږده. چېرې نه روکېږي. زما ملګرو شل او 15 جوړې اغوستې، ما نه وې اغوستې. البته ما نه په رم یې کې چې راباندې شاته خپې کې خو یې اندواړه پاتې شو. هغه لسته منټه ما ته ډېر تکلیف و، ځکه چې هغه دومره سخت ګرم وي، هغه دومره تصور دا نه شم کولی. لسته منټه زه ګرځېدلم چې چپړو پسې خپې بلېختې. پیزار پوره وړل پکار دي. البته د احرام په حالت کې سړی بوټ نشي پخپو کولی، جرابه نشي اغوستی. چې کله احرام نه وي، احرام ټول وخت کې هو نه وي کولی، چې ته لاړ شي عمره وکړې بس احرام ختم شو. او بیا چې کله دغه ذوالحجې اوم تاریخ شي دغه ټایم نه بیا احرام شروع شي، خو تر 13 تاریخه پورې بس دا مخکې وروسته وجه ته یې نه که احرام وینه نو ته خپه پټولی شي. که چېرې نعلین نه وي نو فلیلبس الخفین دی خامخا خفین واچوي، موزې دې واچوي. ولیقطعهما حتی یکونا تحت الکعبین، هغه دې پرېږدي تر دې چې د کعبینو نه لاندې، یعنې ګیټې به ښکاري ستا، ګیټې او ډونګ دا چې ښکارئ که دا پټ شي بالفرض احرام درست نه دی. نو مسله هغه بخیر کتاب الحج کې مورئ، خو دلته کې دا ستاسو آخري باب و، او په دې باب کې دلته دا ښودل چې که بالفرض یو سړی د یوې مسلې تپوس وکړي او هغې سره ریلیټډ نور څه مسایل وي نو ته د هغې جواب ورته کولی شي. دې ته نه اوزګاروالی وایي او نه ورته ګستاخي وایي، بلکې دا اصل کې دی
पूरा इल्म वर्कवल। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम।